بسم الله الرحمن. دا ملګری لیکلي دي سلام نه بعد وعلیکم السلام ورحمت الله. دا ملګری وایي چې خوب کې مې شیخ ادریس صاحب له چاپي کوله ښکار دی کو کنه ښکار پرشته د عالمانو خدمت ته اشاره پکې دی ته چې د علماو خدمت کوه د علماو اتباع کوه. چاپي کول دا هم یو خدمت دی او یوازې چاپي کول مقصد نه دی د علماو په نقش قدم باندې تلل مقصد دی. بهترین ښکلی خوب دی دې کې اشاره دی ته چې ته علماو سره محبت لري. بل وایي چې د مخکې مې خوب لیدلی او تور او سپین سپي لیدل دې نږدې دا تور او سپي په هر رنګ کې چې دي دا د شیطان حملې دي نو د شیطان د حملو نه ځان ساتئ. شیطان د حملو نه ځان ساتلی کېږي په کثرت ذکر باندې. څومره سړی ډېر ذکر کوي لا اله الا الله وایي استغفار وایي درود شریف وایي الله پاک یې د شیطان د وسوسو نه بچ کوي. دا ملګري تپوس کړی دی چې امام ولم یکن له کفوا احد په ځای ولم یکن له کفوا احد داسې لیکلي نو دا خو لفظ که هسې د لهو د زور ته نه اوږد شوی معمولي غوندې خو خیر دی خو که نه مستقل الف یې ورسره پیدا کړی نو معنا یې غلطه شوه. چې معنا یې غلطه شوه نو په دې باندې بیا مونځ نه کېږي. قبر نه چې سړی پورته کړی شي د مور په نوم به ورته اواز کېږي د پلار په نوم د مور په نوم به ورته اواز کېږي. حدیث نه داسې ثابته ده ښه مور په نوم به اواز کېږي. د صلات حاجت مسنون طریقه دا ده چې بس 2 رکعاته نفل وکړه. یو طریقه د فقهي کتابونو کې هم شته یو بله خو یو عامه طریقه ده به 2 رکعاته نفل دي. هر 2 رکعاته نفل په هر صورت باندې چې دی وي یعنې هر صورت چې دی پکې وي او بیا د الله پاک نه وغواړه خپل حاجات ورته وړاندې کړه چې کوم حاجتي او البته مونږ ته خپلو مشرانو یو طریقه ښودلې وه او د فقهي کتابونو هغه لیکلې ده. سړی ماسخوتن 4 رکعاته نفل په داسې طریقه باندې وکړي چې سورت فاتحه د هغې نه وروستو دا آیت الکرسي 3 پیرې ووایي. آیت الکرسي 3 پیرې ووایي او بیا په اول رکعت کې په 2م رکعت 3م رکعت 4م رکعت په دې کې په هر یو رکعت کې د آخري 3 سورتونه قل هو الله احد دارنګې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا 3 واړه په 2م رکعت کې موي د الحمد نه بعد او په 2م کې 3م کې موي 4م کې موي او بیا چې کوم دی سلام چې کله وګرځئ بیا چې څه حاجتي د الله پاک نه دی وغواړي الله دې پوره کړي ورله. لا حول ولا قوت ډېر وایه دا د حاجاتو د پوره کېدو دپاره ډېر مجرب دغی. یو سړی کور د چا کور والا و د بدنامولو کوشش کوي نو د هغې دپاره څه وظیفه ده دا لا حول ولا قوت الا بالله دا مستقل ختم چې څوک کوي انشاءالله د دې په وجه باندې الله پاک چې کوم دی داسې مصائب و تکالیفونه حفاظت نصیب کوي. او نورم شته دی ختمونه خو هغه بعضې ختمونه ګران دي لکه حسبنا الله ونعم الوکیل دا 1,05,000
15,000 پیری سړی دا ختم وکړي د هر قسم حاجاتو لپاره د ضروریاتو پوره کېدو لپاره دا ډېر مجرب عمل دی دا کوي سړی نو دا یو ځل چې وکړي هم کافي ده ځکه چې دا خو په یو ځل نه کېږي ډېر وخت چې کوم دی نو غواړي او دا لا حول ولا قوة الا بالله آسان طریقې دا 1500 پیرې د دې نه مخکې 100 پیرې درود شریف وروستو 100 پیرې درود شریف او بیا هر ماسخوتن یې سړی کوي 40 منټه ټایم پې لګي خواوشا او بیا دعا د الله پاک نه غواړي کله کله دعاګانې نه قبلیږي په ظاهر کې مونږ وایو نو الله یې آخرت ته جمع کوي یا په دې سړي باندې الله تعالی ازمیخ او امتحاني نو خیر دی که لږ لیټ شي نو د الله پاک خلک وي د الله قانون کې دیر شته خو اندیر نشته تا ته به یو کار درکوي ستا دعا به قبلوي خو لږ لیټوالی به پکې راشي نو مونږ داسې ناپوهه یو اول زه وایم چې د په ایتلي کې زرغون شي نن سوال وکړم او بېګاله قبول شي نه قبول دی که نور اسم نه نو الله به د اجر آخرت کې راکوي چې د دنیا کې قبول یا به څه مصیبت او تکلیف راباندې را رواني دغه مصیبت او تکلیف نه به مې الله بچ کړي نو خیر دی غواړئ د الله نه الله ته جاړئ او بار بار ترې غواړئ اوس که بل دري خو چې ورته لاړ شو نو بل در خو نشته د غوښتو که نه دغه یو در دی نو بس الله ته به جاړو الله نه به غواړو مصائب تکالیف دا د ژوند سره تړلي خبرې دي الله دې مونږ ته په دې مصائبو او تکالیفو باندې صبر نصیب کړي لکه قرآن کې ان تصبروا وتتقوا ان تصبروا وتتقوا که چرې تاسو صبر کو او تاسو کې تقوا وه الله پاک بس تاسو ملګرتیا خامخا کوي دا مرګري لیکلي عصر اور مغرب کے وقت سونا کیسا ہے مازدیګر نه وروسته ماښام نه دا مکروه دي دا وخت د عبادت دی البته چې څوک بیماري خیر دی که بیمار سړی وده شي نور دغه وخت چې کوم دی د عبادت دی یا داسې صورت جوړ شي چې یو سړی ډېر زیات ستړی شوی دی او لکه غریب برداشت پکې نور نشته دی نو دی که څمري د مازدیګر نه بعد چاته وایي چې ماښام مانځله مې راپاسوه خبره اوږدېږي زه به درته خپله یو واقعه ووایم زما والد صاحب رحمه الله هغه د شپې 2 بجې ورته اټیک وشو د فالج نو کسان ټول وو داسې نه چې څوک نه خو زما خو زړه صبر نه کوو نو زه ورسره وم نو مسلسل 44 غنټې یخ پاتې شوم تقریبا 2 شوا روزه شو که نه 44 غنټې 48 غنټې 2 شوا روزه په دې 44 غنټو کې زه هغه وخت په سیټ کې ناست یم چې په ګاډي کې د هغه سره په سیټ کې وم نور زه هغه ته داسې مخامخ نیغ ولاړ وم 40 غنټې نو زمونږ رشته دار دی یو وفات شوی الله دې وبخښي ډېر ښه سړی و هغه راغی تپوس له نو ماته چې وکتل نو پوه شم چې دا سړی خو ګډوډ دی نو زه ماته یې ویل چې مولانا صاحب ته بار راوځه نو زه بار راوښکلم هلته یې کېنولم ماته یې ویل سیده لاړ شه په دې حیات آباد کې زموږ رشته دار دی مولانا محمد شعیب صاحب نوم یې دی نو دا وی چې سیده هلته لاړ شه او فورا ارام وکړه او سمله وی دا بیماري داسې نه ده چې دا 2 ورځې ده دا به ښه شي د دې هېڅ پته نه لګي دی ښه کېږي دی وفات کېږي دا بیماري د اوږدېږي دا لنډېږي ته به ورسره ځان مړ کړي بس هغه په زور ولېږلم هلته لاړم چې هلته لاړم د مازدیګر مونځ مې وکړو اوس د هغې دغه کور خوا کې جومات دی هلته ولاړ یم تپوس کوم چې دلته عالي مسجد کوم ځای که د عالي مسجد په خوا کې ولاړ اوس نور دماغ کار نه کوي ځکه 44 غنټې خو دلته برابر شوي زه دلته من 1 غنټه نیمه پکې نور هم تېر شي نو دماغ مې کار نه کو نو هغه کس یا ویې خندل وی دا دی که نه دا خو زه خوا کې ولاړ وم نو هغه جومات ته ورننوتم مولانا صاحب شعیب مولانا صاحب هغه میلاو شو ما ته یې اودس وکړه شابه اودس مودس مې وکړه بس ما ته یې شابه دې کمرې ته ننوځه کمرې ته ننوځم یې سمله د مازدیګر د مانځه نه پس خبره ته کوم سیم له علما او وی وده شه او یې ماښام به په خپله په بانګ راپاسي
او وایي زه چېرته لاړم او د شپې نه لیټ به راځم کور کې وړو ته ووي هغه ټول رشته دار دي وایي چې بره چت باندې به دته کټ برابر کړي ماسخوتن مونځ چې دی وکړي چې ګورې دی ایثار نه شي فور پکې به مو ته لګولی نو د مازدیګر د مانځه نه پس سملاستم یقین ماښامه پورې ښه کافي ساعتو هغه اوده شوم پکې داسې حالت که راشي نو دا خیر دی نور عام حالاتو کې اوده کېدل نه دي پکار ښه دا ملګري خو وایي چې ما خوب لیدلی چې یو چا راته ووایي چې فلاني کلي کې عمر رضی الله عنه هلته لاړم هلته نو بیا بل وي بل کلي ته لاړم هلته بیا په خپله سوچ وکړو یو 1400 کاله مخکې وفات شوی د دې مطلب دا چې د صحابو په نقش قدم باندې خپله زندګي کوئ ورپسې ځئ داسې ورپسې تلل ظاهر تلل نه دي چې ګینې ته قدمونه هغه اخلي او ته به هغه په قدمونو قدم ږدي نقش قدم باندې تګ دا دی چې ته د هغه چې کوم اعمالو هغه کې چې کوم هغه ایماني غیرت و هغه ایماني غیرت ځان کې چې کوم دی نو پیدا کا او په دین باندې ننګ وکړه دا موقع چې کوم دی دا زمانه د فتنو دا د فساداتو دا دې موږ ته نصیب کړي دا ملګری وایي دا خبره بار بار راغلي چې د ماسپښین 4 رکعاته څوک ونه کړي پاتې شي دي دا اولني 4 رکعاته سنت نو د فرضو نه پس به کم کوي دا 2 رکعاته دې کې اختلاف شته خو دا اختلاف څه داسې نه دی ګڼي چې که چا د هغې نه لږ ونې دغه وکړو نو بس وبه نه شي بهتره دا ده چې د اول دا 2 رکعاته وکړي دا خو اسم په خپل ځای دي او دا 4 رکعاته خپل ځای نه اسم وروستو شوي دا د وروستو چې کوم دی وکړي خو که چا دا 4 رکعاته مخکې وکړه 2 رکعاته وروستو وکړه هم کېږي ښه نقصان پکې نشته یو زنانه ده د هغې 7 زامن دي 5 لوڼه دي دا خپلو لوڼو ته وایي چې دا د خپلو وروڼو نه حصه مه غواړئ که تاسو ته حصه غواړئ نو زه مو نه بخمه اوس حصه هغوی له ورکړې شریعت ته وبخي دا نه عجیبه خبره وام دی کوم ځای ډب دی کوم ځای خبره پوه شئ حصه وله شریعت ورکړې ده یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین خدای دا حکم کړی دی د اولاد په باره کې چې تاسو د هلکانو بچو کې نارینهو ته ډبل حصه او د لور ته لکه مثلا نو زوی ته 2000 روپۍ میلاویږي نو لور ته به 1000 روپۍ میلاویږي دا حصه ما نه ده مقرر کړې دا حصه نواز شریف نه ده مقرر کړې دا الله جل شانه مقرر کړی ده نو که دا مور وایي چې زه مو نه بخمه نو په دې ټکي باندې به دا خدای نه بخي چې د خدای حکم یې مات کړ دا به خدای نه بخي دا ظالمه شوله خبره پوه شو ډېر پلاران داسې کوي چې هغه په زامنو پسې ځمکه وخیږي وایي بیا بیا درنه خویندې غواړي دا خویندې ظالمه دا ستا نه دي پیدا دا ستا بچي نه دي دا خو ته چې کوم دی د مکې د مشرکانو غوندې هغې به ژوندۍ لوڼه ښخولې دا هم ژوندۍ لوڼو ښخولو یو منظر دی یو نظاره ده نو دا بالکل جرم دی ګناه ده د دې مور دا خبره بالکل غلطه ده بالکل ناروا ده او دې لوڼو د پکار چې دا خبره بالکل ونه مني ځکه چې دا د هغوی حق دی شریعت ورکړی شریعت قرآن ورکړی دی ښه دا ملګری وایي چې ما نبي علیه السلام خوب کې ولید صبح سپین څادر کې بیا زموږ رشته دار دی چې هغه زموږ بس اختلاف دی ورسره او نن سبا خو دا غټه بیماري ده چې اختلاف د رشته دارو په منځ کې رشته دارانو په منځ کې اکثر اختلافي هغې حضور علیه السلام زموږ نه پټوي یعنې غلا کوي رانه
پټۍ مطلب دا زمونږ د تختۍ یا څه داسې مطلب وي. د دې مطلب دا دی چې هغې تاسو ته د دین په لار کې د سنتو په لار کې رکاوټ جوړېږي. نبي علیه السلام خوب کې لیدل خوش قسمتي ده، بهترینه خبره ده. دا سړی خوش قسمته دی چې نبي علیه السلام یې خوب کې لیدلی دی. پاتې شو دا چې یاره څوک د نبي علیه السلام پټۍ دی، مطلب دا دی چې د سنتو په لار کې په عمل کولو کې دا خلق تاسو ته رکاوټ جوړېږي، نو الله پاک دغه رکاوټ ختم کړي. خدا ملګری وي چې زما تر ژوندی دی، زه ینم هغه اور کې سوځي. انشاءالله چې خدای پاک دته خپل ګناهونه معاف کړي. که داسې ګناهګار کس وي، داسې ظاهر کې عمل ښه نه وي، نو بیا د هغې نه توبه وباسه. او که نیک کس وي نو بیا وله ډېره ښه خبره ده، خیر دی، ګناهونه ختمېدل دي. استغفار ډېر وایه. او دا یې لیدلي چې یاره ستاسو سترګې هغه زخمي دي، خوږ دي، او دا ټیک خبره ده. څه پریشاني سړي ته جوړوي، نو هغې کې داسې غوندې حالات راځي او پریشانیانې هر چا ته شته، مونږ ته هم شته، مونږ ته هم چې کوم دی نو ډېرې پریشانیانې دي. خو الله ته وایو او الله نه غواړو چې هغه پریشانیانې ختمې کړي. بلا وجې پریشانیانې خلکو مونږ ته جوړې کړي دي، څه وجه نشته چاته، چا سره هم بد نه دي کړي. زمونږ زندګي ټوله الحمدلله هغه په نیکۍ کې تېري، کوشش کوو. نیکۍ کې داسې نه چې کني برګان یو، مطلب مې دا دی چې لکه د چا سره بد نه کوو او بیا هم خلک بد کوي، نو دې معنا دا ده چې موږ ته خفګان رسوي. او د خفګان اولنی اثر دی چې سړي د سترګو نه اوښکې چې کوم دی نو ځي یا خوږېږي اصل. دا سړی وایي چې زما سر ګنجی دی، خوب کې وینم چې په سر مې ویښته راغلي دي. ډېر ښه دی. دې مطلب دا دی چې ښه سوچونه کوه، غلط سوچونه نه ځان وساته، د نیکۍ سوچونه کوه. د څه سجدان، د سجدان فعلان وزن وایو، سجدان. نو د دې معنا مبالغې صیغه وشي. سجدان نوم ایښودل څنګه ښه دي، ټیک دی، خیر دی. سجدان فعلان وزن دی. ساجد معنا ده سجده کوونکی، او د سجدان فعلان وزن بشي، دې معنا به دا شي ډېر زیات سجده کوونکی خدای پاک دې ډېر عبادت کوونکی جوړ کړي. الله دې نیک عمله لوی کړي. مسلمان بنده د ګناهونو د وجې قبر نه راغورځولی شي که نه، دا الله پاک کله کله بعضې جزیات کوي. خو دا ګناهګار بنده راغورځوي که نه، کافر نه راغورځوي. خو هسې هم پکې ورډوب دی. مسلمان بنده کله کله د قبر نه بار راغورځوي. څه عمل یې داسې خراب وي، ناکاره وي. لکه مخکې زمانه کې یو دلته په نږدې علاقه کې یو کس هغه قبر چې ولکه نسته، هغه قبر بیا بار راغورځو. بیا چې علماو ته وي، علما وي ښځې نه ورته تپوس کوي. ښځې نه چې یې تپوس وکړو نو هغې ورته رښتیا وي، دا زما خاوند دی، زما سکه رور دی، دا ما سره چې کوم دی نو لکه عقیدې لحاظ سره کې مونستو خیال کې راغله. نو بس هغه د خپلې خور سره چې کوم دی په نکاح، نو که نکاح خو نه وه خو زنا کې، نو په دغه وجه باندې دا الله جزیات کله کله ښیي د عبرت دپاره الله دې موږ وساتي. منافقین به جهنم نه راوځي که نه؟ نه به راوځي. څنګه دی؟ منافقین فی الدرک الاسفل من النار. دا خو هغه اخري درک، دا خو ټول نه خراب خلک دی. هغه سره کافر هغه ښکاره دی، دی خو دوکه کوي د مسلمان، الله سره دوکه کوي. ښه دا وایي چې زمونږ کور کې چرګې انډه اچولې ده او په هغې واضح د الله نوم لیکي. دا د الله قدرت دی. الله کله کله ما تاسو وي جو خپل جزئیات بعضې قدرتونه ښیي او جزیه نیمه ښیي، هر انډه باندې نه، خو چېرته یو نیم انډه باندې. دا ملګري وایي چې بعضې خلک د جمعې منځو کې د جمعې منځ د جمعې منځو کې سلام وګرځوي نو صف زر مات کړي، او ټیک ده
ځای بدلول پکار کم مانځه پسې فرضو پسې چې سنت وي نو هغه مخکې رستو کېدل پکار دي یو طرف ته بل طرف ته کېدل پکار دي یا مخکې شي یا رستو شي یا چې کم دی داسې چې مثال دلته کې دوه ملګري ولاړ دي یو اخوا شي بل دې خوا شي په هغه ځای باندې ودرېدل دا څه ناروا نه دي چې لمونځ نه کېږي خو سنت دا دی چې سړی دی ځای بدل کړي د مانځه اخوا دې خوا دې شي دې کې څه بدي نشته ښه دغه چې کوم دی هیټر دا لاندې نه دی پکار چې سجده ورته راځي که بره لګېدلی نو خیر دی څه نقصان پکې نشته ښه دا خو لویه قصې لیکلې مطلب یې دا دی یو سړی لمونځ کوي او بل چې کوم دی نو سړی دی چې د هغه جامې بې لمازه دي او یا نفاسه ښځه ده یا حایزه یا چې کوم دی نو جنوب سړی ده د په خوا تېر شو د سره یې ولګېده لمونځ یې کېږي که نه کېږي او لمونځ کېږي لمونځ په هغې باندې لمونځ ته نقصان نه رسي ښه جومات ته به چې کوم دی نو دا ناراضي دا کسان لکه جنوب سړی به جومات ته نه داخلېږي سوی غسل نه یې کړی او حایزه او نفاسه زنانه جومات ته نشي داخلې دی قرآن نشي ویلی او نور که په خوا کې ورسره څوک تېر شي او د یو پاک سړي لګیا و هغه لمونځ کو جامې ورسره که چېرته د ده په جامو څه داسې پلیتي لګېده چې لمده وه او هغه د ده کپړو سره ولګېدې نو کپړې پلیتې شوې چې کپړې پلیتې شوې نو لمونځ ونه شو خو چې کپړې نه یې پلیتې شوې نو لمونځ کېږي ښه دا بل مثلا تقریبا دغسې لیکلی یو زنانه د لمونځ کوي ماشوم سره په غېږ کې دی د ماشوم جامې بې لمازه دي خیر دی لمونځ یې کېږي که په اوږې اوچت کم کېږي او غېږ کې ځان سره اوچت کم کېږي زنانو ته الله پاک دا لږ غونې سهولت ورکړی دی چې ماشوم درته غېږ کې کېناسته هغه دې خوا که ښه به دواړو لاسو باندې خوا کېنوه ته سجده وکړه بیا ماشوم دې په دې اوږه سور شو بیا یې راکوز کوي نیسه ښکته یې کېنوه خیر دی هېڅ خبره نه دې باندې لمونځ ته نقصان نه رسېږي دا لوی قصه غوندې لیکلی خوب دی چې ما خوب لیدلی دی په غر دی او هغه شین دی بل طرف ته شین کی بل شین پهاړ غر دی منځ کې دریاب دی دا غرونه لیدل دغه طریقې سره او یا دا دریاب دی کې اشاره د شریعت په احکامو عمل کولو طرف غره باندې ختل دا نیک اعمال کول دي او رڼې سپینې اوبه لیدل که هغې کې ته تېر شوې که تېر نه شوې ودسکلي یا دې پکې ولامبل په ټولو صورتونو کې دې معنا دی چې خدای پاک به د نیک عمل کولو توفیق درکړي نیک عمل کوه او دا نهر وغیره د دې هم دغه مقصد دی نهر دې لیدلی یا ماشومان لیدلی دي بوټي بوټي ورته کي یا څه د دې ټولو مقصد هم دغه دی چې نیک اعمال کوه او هغه نیکو اعمالو باندې فخر مه کوه بس نیکي کر دریا میں ډال نیکي وکړه آخرت کې چې کوم دی نو ځان له وساته دا مې خواهش دی چې دنیا کې ما ته ایمان او دولت دواړه میلاو دي نو ایمان خو میلاو دی د مخکې نه میلاو دی ته مسلمانې کافر نه الحمدلله پې ووایه دولت راته میلاو شي د دې دپاره چې کوم دی وظایف کوه دا دغه چې کومه دی وروستو بیا دي رکانو نه وظیفه یو واله هغه وظیفه چې کوم دی هر مانځه پسې کوه او 2
سوه پیری صورت اخلاص پابندۍ سره وایه انشاءالله الله پاک به د حلال و فراخ رزق نصیب کی. مفتی ندیم سے بیمار دے اللہ پاک دی زر تر زر صحت نصیب کی. عالم دے خدا پاک دی جوڑ کی. اولاد د پاره الله پاک دی نیک عمل صالح اولاد درته نصیب کی. دا دعا د پاره ویری الله پاک دی ټول حاجات پورا کا. الله دې هر قسم آفات او بلیات او مصائب امان کې وساتي. ها درود شریف وای. اللهم صل علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین سمر مرگری دل تراغری حل قدم پتر نیکی کے واچے پار قدم گناہ معاف درجات عالیہ نصیب کی. مصائب و تکالیف نٹول پامان کے وساتی. اللہ سمر حاجات تی دوی زمون د ټولو پورا کی. اللہ د حلال رزق فراخ منگ دوی ټولو ته نصیب کی. اللہ د بدخواهانو د بدخواهین موساتی. سمر بدخواهان دی اللہ ہدایت ورته نصیب کی. خدای ہدایت نصیب کی نہیں ہلاک او تباہی کی. منگ ټول پامان کے وساتی. بار ملکونو کې ډیر زمنګ مسافر رونه دي اغي بعضی مشکلات دي تکالیف دي. خدای دا غوي غټول مشکلات آسان کی. الہ العالمین په خپل وطن کې اغوی له د حلال او د فراخ رزق بندوبس او اسباب برابر کی. الله تعالی سګران نه دی. الہ العالمین ته په رحم وکي. څومره مردگان شوي د هغې ټولو مغفرت کامله نصیب کی. څومره بیماران دي الله شفا کامله عاجله نصیب کی. دلته زموږ یو ملګری دی جمشید د هغه د بچي واده دی. دعا ورته وکړي چې الله پاک هغه واده په خیر او عافیت سره سرته ورسوي. د دوی دپاره د خوشحالۍ ذریعه وګرځوي. د مصایب و تکالیفو نه په امان کې وساتي او د اتفاق او اتحاد ذریعه وګرځوي. الله دې زموږ او ستاسو ټولو نه رضا شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله وسلم.